السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو اوریدونکو کندونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي. الله مو خوشاله لره. محترمو نننی ویډیو زما د هغه وروڼو خویندو دپاره ده چې کوم د کریمو استعمال کوي او بیا د هغوی په مخونو باندې چې دی دانې راخیږي او یا چې د ترسري د بعضو وروڼو خویندو په مخونو باندې ترسري راځي. نو دا ویډیو سپیشل د هغوی دپاره ده. یعنې په لنډ الفاظ دا چې دا نننی ویډیو د سټایلیش نوجوانانو او دغه رنګې وروڼو خویندو دپاره ده چې هغه وروڼو خویندې چې هغوی د خپل مخ د ښایست دپاره او د ځان ښایسته کولو دپاره د مخ د ښایسته کولو دپاره هغوی مختلف کریمو استعمال کوي او دغه کریم بیا داسې چې هغه ظاهري طور څه نه څه لږ چې دی یا ښایست پیدا کړي یا چې دی په مخ کې هواروالی راولي، خو لږ وخت پس چې کله د هغې اثر ختم شي نو بیا د هغې نقصانات چې دی ښکاره شي او د هغې نقصانات بیا ډېر زیات دي چې د هغې د وجې نه په مخ باندې دانې راوخیږي او څه وخت بعد چې دی بعضې په مخونو باندې تیرسري راشي نو مخ چې دی هغه بدصورت راځي. دا نوجوانانو وروڼو خویندو په دې مخونو دانې دغه دا ولې راځي؟ هغه داسې چې مختلف کریمونه دی استعمال کی او داسې چې هغې کې سایډ افیکټ وي، یعنې د یو کریم د بل سره نه لګي یا د میکس کی یا یو ځل یو استعمال کی بل ځل بل، د هغې د وجې نه د دې په مخونو باندې دانې چې دی هغه راوخیږي یا مخکې چې دی رونق ختم شي، بعضې وخت کې دانې چې دی هغه ماتې کي څوک یا چې دی په مخو دانې چې دی ختمې شي خو هغه داغ پاتې شي نو مخ چې دی لږ داسې بدصورت چې دی هغه ښکاري او په انسان کې د ټولو نه ښکلی چې دی او د انسان ښایست چې دی هغه د مخ نه ظاهریږي. نو چې مخ ښکلی برابري نو د انسان چې دی ښکلی ښکاري. نو د دې دپاره چې موږ مختلف کریمونه استعمال کو بیا چې دی د هغې سایډ افیکټ هم وي او پیسې هم چې دی هغه ضایع کېږي، نو د هغې په ځای باندې دا چې موږ د یو قدرتي چې دی هغه استعمال وکړو، قدرتي وظایفو استعمال وکړو، د قدرتي اعمالو استعمال وکړو چې زموږ په دې مخ کې یو قدرتي ښایست پیدا شي او یو قدرتي شاینینګ پیدا شي. دا کوم وظایف چې دی زه انشاءالله 3 وظایف تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده درکوي. نو یو خو به دا وشي چې قدرتي ښایست به چې دی هغې ته د دنیا دغه حسن او دغه ښایستونه چې دی نه رسي نو الله تعالی به ستاسو په دې مخونو کې یو قدرتي ښایست پیدا کړي. ټیک شو. دویم دا چې تاسو به د ډېرو زیاتو پیسو د نقصان نه بچ شي، ځکه به دغه کریمونو وغیرو باندې ډېر زیاتې پیسې چې دي هغه خرچ کېږي او نن سبا خو الله دې رحم وکړي چې ګوري نو د جینکو نه چې دی هلکان ډېر زیات د دې کریمو چې دی استعمال کوي او بیا چې د نقصانات چې دی هغه دغه راوځي او بیا خاص کره په دې اخترو یا ودونو کې چې دی اوس خو چې دی لا بیوټي پارلر ولم پکې هلکان هم ځي، نو مخکې به صرف د جینکو دغه کار اوس د هلکانو هم دغه کار دی. نو راځئ چې دا وظیفو باندې انشاءالله عمل وکړو. نو په ځای د دې چې زموږ پیسې هم خرابې شي او موږ ته چې دی الټه بیا وروستو نقصان میلاویږي نو د هغه پیسو د نقصان نه به بچ شو او زموږ مخکې چې دی قدرتي ښایست چې دی هغه به الله تعالی پیدا کړي. اولنی سیس چې دی مخکې چې دی قدرتي ښایست او رونق پیدا کوي نو هغه اوږده سجده کول دي. موږ او تاسو چې دی مونځ کوو نو مونږ هسې ځان خلاصو زر در ښکته وبره شو. ګلې حالانکې حدیث مبارک کې راځي چې کوم مؤمن بنده مونځ په بده طریقې سره وکړي او د کارغه په شان زر زر ټونګي ووهي نو حدیث مبارک کې راځي دغه مونځ چې دی زړې کپړې په شان راغونډ چې دی مونځګزار په دې مخ ورویشتلی چې ستا د دې مونځ ماته اړو ضرورت نشته دی. نو دا چې یو خو دغه نقصان چې دی اخروي نقصان شو، دنیوي نقصان هم کېږي. نو په ځای د دې چې موږ دا سجده زر زر کوو د هغې نه ځان خلاصو نو دا سجده لږه په قلار کوو، لکه 3 ځل کم از کم 3 ځل پکې سبحان ربي الاعلی ویلي نو دې نه پکې ډېر 15 ځل 9 ځل دغه رنګ 9 یا 11 او 14 چې طاقت کي ډېر پکې اوږده ښکلې سجده په آرام سره کوئ نو انشاءالله الله تعالی به ستاسو په مخ کې چې دی قدرتي ښایست پیدا کړي. ټیک شو. او بل دا دی چې کله د انسان بوډاوالي ته ورسي نو د ده په دې مخ کې چې د هغه کوتوالی پیدا شو د مخ لږ بدصورته ښکاري. کوم مؤمن بنده چې اوږده سجده کوي یو خو دا دی چې اول دا چې د په دې مخ کې به دا کوتوالی ډېر نه راځي، بالفرض تقدیر کوتوالی پکې راهم شي نو مخکې به یو قدرتي چې دی حسن و جمال او قدرتي شاینینګ پکې دا به ښکلی ښکاري، بد به نه ښکاري. ټیک شو. یو خو دا عمل. دویم عمل انتهایی آسان عمل دی. هغه وروڼو خویندې چې د کم وروڼو خویندو په مخونو باندې دانې یا د هغوی په مخونو باندې تیرسري راغلي نو د هغوی دا د هر فرض مانځه نه پس یو ځل درود شریف او 3 ځل یا رقیبو، مخکې او وروستو درود شریف یو ځل او په منځ کې 3 ځل یا رقیبو او بیا داسې په دې خپلو لاسو باندې د دې یا
داسې او بیا داسې به د خپل مخ باندې راخکل انشاءالله الله تعالی به د دې عمل سره ستاسو په مخ کې یو قدرتي چې دی حسن جمال یو قدرتي ښایست پیدا کی او د کریمونو او دغه شیزونو نه هم بچي او د پیسو د نقصان نه هم بچي. ټیک شو. دویم عمل دریم عمل به دا وکړي چې هر مؤمن بنده چې د هغوی یا کوم خور او ورور د هغوی په مخونو باندې دانې دي یا تیرسري د داغونه دي نو هغوی به یو پاکه لوټه به وګورئ تاسو. ټیک شو. یو پاکه لوټه به وګورئ او په هغې باندې به تاسو بیا دا یو وظیفه ووایئ چې مخکې او وروستو درې ځل درود شریف یو ځل به درې ځل به درود شریف درود ابراهیم کوم چې موږ په منځ کې وایو بیا به د هغې سره دا دعا چې دی وي بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفي سقيمنا بإذن ربنا. ٹھیک شو. بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفي سقيمنا بإذن ربنا او بیا به درې ځل درود شریف وي نو بیا به دغه دعا چې دا به په دغه لوټه باندې دم کې نو دغه لوټه بیا داسې لږه په دې ګوتو پسې ومږلی شي یا داسې ګوته لمده کې به دغه لوټه پسې راکېږي او په هغه دانو پسې یا په تیرسرو پسې راکېږي انشاءالله د الله نه امید دی چې د دې وظیفې سره د دې د برکت سره به الله تعالی ستاسو د مخ نه دانې هم ختمې کړي او تیرسري که د چا په مخ یې هغه به هم ختمه کړي که چا په مخ داغونه هغه به الله تعالی ختم کړي او مخکې به یو قدرتي ښایست چې دی الله تعالی پیدا کړي او خوږو اورېدونکو کتونکو کم کسان چې دی دا ویډیو ګوري انشاءالله ویډیو به ستاسو خوښه شوي دا ویډیو چې دی هغه د ځان نورو مسلمانانو ورونو سره ډېرې زیاته شیر کړي ډېر ورونه خویندې داسې چې هغوی بعضې داسې چې هغوی د پیسو وسته کېږي کمزوري او هلته کې چې دی مخکې یو ښکلی والی خوښي نو که دا ویډیو ته ورسي او انشاءالله هغوی به د پیسو نه هم بچ شي او د هغوی په مخکې به الله تعالی یو قدرتي چې دی هغه ښایست پیدا کړي نو څومره اورېدونکي کتونکي دا ویډیو ګوري نو د ثواب په نیت سره ویډیو چې دی هغه ډېرې زیاته شیر کړي.